مختلف داسې شیان دي دغه سره زموږ معاشره یا زموږ خلک ډېر زیات متاثره شوي دي. زموږ کومه اداره چې د لکه څنګه چې تا وویل چې نیشنل مانیټرینګ نیټورک چې زموږ دی یا زما خپله اداره چې ده موږ دا کوشش کوو چې دلته په پاکستان کې چې کوم کلایمټ چینج موسمیاتي تبدیلي ده په دې باندې زیات خلکو ته موږ معلومات ورکړو، په خلکو کې اویرنس راولو، په خلکو کې پوهنه راولو. د دې لپاره زموږ کوشش روان دی. دغه سره سات چې مطلب کم سیلابونه راځي یا زلزلې راځي یا نور قدرتي آفات راځي، په دغه موقع باندې موږ د خلکو کومک کوو، د خلکو مرسته کوو او خلکو ته د دې دپاره ذهني طور اول هغه تیاروو، دغه دپاره پلانینګ کوو، په هغه موږ د ارګنایزیشن پر سطح هم کوو، موږ د کمیونټي پر سطح هم کوو، د سرکار په سطح باندې هم موږ د سرکار څخه ګاډه باندې د دې پلانینګ کوو. نو موږ دا کوشش دا دی چې کوم کلایمټ چینج دی یا په موسمیاتي تبدیلي چې ده په دې باندې موږ سرکار، دنیا او دلته چې کوم زموږ سیول سوسایټي کوم تنظیمان دي موږ په ګډه کار وکړو او د دې دپاره عوامو ته چې دی ښه تعلیم ورکړو، عوام په دې ښه خبر کړو، عوام په دې پوه کړو او که کله بیا دا افت راځي په هغه دوران کې بیا د هغه د روکتام دپاره مختلف کمیټیانې موږ جوړې کړي دي په مختلفو ضلعو کې، بیا په تحصیلو کې د ګورنمنټ پر سطح باندې ډي ډي ایم اے سته، د پروینشل سطح باندې پی ډي ایم اے سته، په نیشنل سطح باندې این ډي ایم اے ده. نو داسې مختلف سټرکچر چې دغه جوړ دی او د دنیا په سطح باندې دا ټول کوارډینیشن چې کوي هغه ته یونوچا وایي، یونوچا دا ټول شان سره کوارډینیټ کوي. نو په دې سلسله کې موږ لګیا یو. زموږ چې کوم نیشنل مانیټرینګ نیټورک دی یا د یوت ارګنایزیشن خبره چې تا وکړه یا نور موږ سره چې په بلوچستان کې کومې ادارې دي، موږ کوشش کوو چې په دې باندې عوام آګاه کړو، خلک آګاه کړو، خلک پوه کړو دې دپاره ټریننګ وکړو. نو حمید الله خان کاکړ صاحب ډېرې ښه خبرې تاسو وکړې. الله دې وکړي چې همداسې وي قدرتي آفتونو سره زموږ پاکستان چې کوم دی یا دا سیمه چې کومه ده دا خطه چې کومه ده دا مخامخ ده، کله بارانونه ډېر زیات وسي او کله واورې زیاتې وسي، کله بیا بالکل نه کېږي. لکه موجوده حالاتو کې موږ له خوشحالۍ سره له څو کلو څخه راواخې موږ مخامخ یو. دا هر څه سکیږي کنه، دا هر څه سکیږي، د دې مخنیوي هم سته او که بس دغسې وي زموږ په قسمت کې دغه بارانونه بنوي، واورې بنوي، دغه خشکسالي به وي، دغه زموږ معاشي یقینا تاوان دی. زموږ د زراعت شعبه چې کومه ده، زموږ د لایف سټاک شعبه چې ده دا ډېره متاثره شوې ده. آیا د دې روکتام هم سته او که نه سته؟ چونکې تاسو ایکسپرټ یاسته، ماهره یاسته او یو اداره چلوي هم په دې شي باندې، نو که تاسو لږ اورېدونکو ته ووایاست ته وګورې ما درته وویل چې بیخي ډېر زیات دا وخت زموږ سیمه ده چې لکه څنګه چې دا بلوچستان وایي د کڅالي په حواله ډېره زیاته متاثره شوې ده. بیا که کله وګورې د زموږ نصیر آباد، جعفر آباد او برته زموږ دا سیمې هر وخت سیلابونه دا شان روان دي او په دنیا کې چې کوم دا شی روان دی او په پاکستان کې کوم شی دی، په دې کې زموږ د خلکو کردار دی، د انسانانو کردار دی چې دا ځای ته خبره رسېدنګ لده. موږ چې دی هغه د اوبو څه استعمال نه کوو، زموږ کوم ځنګلونه وو دا ځنګلونو خلکو ختم کړل. نو موږ په دې کې کچیر دا ځنګلونه وای، درختي وای، اوبه وای او موږ د دې شانو صحیح استعمال کړی وای، د اوبو صحیح استعمال مې کړی وای، یا د اګریکلچر دپاره چې کوم اوبه استعمالوو یا عام استعمال چې کوم اوبه موږ استعمالوو، که موږ دغه نه وای چړلی قدرتي چې کوم ماحول دی، بیا دې باره کې موږ ته دین هم خپله لاره ښولې ده چې تاسو د اوبو څنګه استعمال وکړئ. بیا د درخت متعلق زموږ دین موږ ته وایي چې یعنې که ته یو درخت ولګوې که نه صدقه جاریه ده. داسې زموږ دین موږ ته ډېر زیات تعلیم را کړی دی، دغه را کړی دی. خو بدقسمتي دا ده چې موږ په دې خبرو عمل نه دی کړی. نو دا نتیجه ته موږ اوس رسېدلي چې کوم موږ ځنګلونه هغه موږ ټول کاټ کړل، د اوبو موږ صحیح استعمال نه کوو. په موسم کې له دې وجې څخه مطلب چې په دنیا کې ګرمي چې دغه زیات سوله چې کوم د یخ علاقې دي چې کوم ځای واورې پرتې دي، خیام راته دي، هغه راویلېدنګ چې دی هغه شروع سولو. په موسم کې تبدیلي چې دا را روانه ده، مطلب وګوره کارخانې ولګېدلې، مطلب دغه ګرمایش دی هغه زیات سو، نو هغه اوبه چې د سمندران ته را دغه سوي، نو دا بیلنس چې دی دا وخت دغه سوی دی. نو ظاهره ده چې دې دپاره موږ دغه وایي چې مطلب موږ سره په خلکو کې ایجوکیشن وایي، زموږ خلکو سره اویرنس وایي، موږ د دې شیانو څه استعمال کړی وي، نو موږ دې شان ته
نه د کېدل. بالکل. نو اوس عوام ته په کار دی موږ ته دا په کار دی وطنیار خلیلجي صاحب چې مطلب زیات څه زیات خلک چې دغه درختي ولګي زیات څه زیات خلک چې موږ د اوبو صحیح استعمال وکړو ته وګورئ موږ اوبه په خوا چې دی بالکل پر یو 1.40 فوټه به اوس دا اوبه پر 1000 فوټه دي پر 800 دي پر 900 فوټه دي دا مختلف علاقې دي چې پکې دغه دي په بیا موږ ته جوړېدل یو دا اوس په دا اوس سیزن کې تقریبا خلکو بیا په 100 په 0 برمه ولګولې نه یو پلانینګ ستا نه یو سیستم ستا نو چې دا نه نو خامخا د نظام د سیستم کې تبدیلی راځي بدلون به راځي او دغه به خامخا نقصانات به د ټول شان بکیږي نو په کار دی چې موږ دې لپاره نو تا اشاره دا سی اوسم کو وخت تا یعنی د دې متبادل د دې د مخنیوي لپاره درختي ډېر اهمیت لري نو بالکل شجرکاری مهم کم دی هغه روان دي نو په دې حواله باندې بیا خلکو ته څه وای دا یو شجرکاری مهم د فروری څخه تقریبا دا شروع شوی دی د زموږ مختلف ادارې چې دي مختلف تنظیمونه چې دي سرکار په ستا باندې ډیر کوشش دا اوس چې مطلب زیات څه زیات درخت ولګي او موږ په دې سلسله کې بخپل مطلب پر یو کمپاین وچلو په مختلفو ځلو کې او بیا زموږ یو پروجیکټ روان دی د کورونا یو پروجیکټ د سیلاب چې کم کورونا یا خلک متاثر شوي دي نو دا بلوچستان کې بیا خاص کر د کوارټر ډیویژن کې چې کم متاثر شوي بلکې کار وګر پاکستان بلوچستان کې په دې باندې شروع دي نو موږ دا کوشش دا چې هغه کم ځای موږ دا کمرې جوړول ته موږ یو درخت هم لګو دوه درخت لګو خلکو چې څونه گنجائش موجود دی دغه سره سات په دې باندې دغه ته یو ایجوکیشن نه مولور کو دغه موږ یو کمپاین چې دیغه شروع کړی دی په کمیونټي کې هم یو کمپاین چې دی چلو بل ما ټول قدرتي پاسو چې کله راشي په وخت کې موږ مطلب په ایمرجنسي کې موږ کار کوو د ایمرجنسي څخه بعد بیا موږ کار کوو نو په دې سره کې حکومت پاکستان په بلوچستان کې پروجیکټ شروع کړی دی د کورونا په سلسله کې تقریبا 1.5 لک څخه 2 لک پورې وچې دا کورونا چې دا به جوړیږي دا مطلب کاکړ صاحب هغه کورونا دی کم سي د 2022 2 کال لمخه سیلاب کې 2022 متاثر شوی نړیدلی د خلکو کورونا متاثر شوی او هغه نړیدلی نو هغه ټیم سرکار یو سروې وکړه د ریونیو ډپارټمنټ د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن په تعاون سره دغه ډیټا چې دغه مرتب سول هغه انډیمي او پی ډی ام ته دغه نو په دې کې ورلد بانک هم د تعاون لري د دنیا په والا باندې د پاکستان سره دغه کورو کنسټرکشن چې دا به کیږي نو مر په سلسله کې موږ ایمرجنسي کې کار کوو ایمرجنسي څخه بعد موږ دا کارونه چې دغه دی حکومت پاکستان هم لګیا دي د ټول څه زیات اهم شی چې د سو په خلکو کې په هنه نه راغلي موږ اړ یو په خپل ځان کې یو چینج نه راوستل نو د دنیا چینجېدل سینه د شان چینجېدل په کار دی چې موږ یو چینج دی غراولو دا ډیره ښه خبره وکاو هغه خلکو ته څه پیغام ورکړي کاکړ صاحب چاسي اوس په شجرکاری کې درختي لګولې دي اکثر خلک درختي ولګي بیا په باندې پام نه کوي کنه نو درختي لاړ شي وچ شي یا مرغان یا د کور ماشومان یا چرګي یا بزه دغه وخوري کنه چې دا ګورو ته صاحب ډیر ثواب کار دی کنه کداغه سیاسي کداغه میوسي او بیا په ماحول کې د کم تبدیلی راولي ما و د عوامو ته یا خلکو ته پیغام چې موږ زیات درخت خو لګولې اوس بیا د بادم لګو په دې پالنه چې دا ډیره زیات ضروري ده او بل موږ دا درخت موږ خلکو ته دا وایي چې درخت هغه درخت په خپل سیمه کې ولګوي چې هغه زیات د موسم سره یو مطابقت لري هغه زیات وب نه غواړي په کوم وب سره کیږي یا د باران په وب سره کیږي دغه درخت باید ولګیږي او دغه درخت موږ باید پالنه وکړو هر انسان باید درخت ولګي او د درخت پالنه وکړي دغه په ذریعہ سره بزمش د موسم چې دی په دې کې مطلب یا بهتري راسي یا په دغه ځای باندې یو شی دغه د درخت پالنه چې دغه په کار او درخت چې دغه صدقه جاریه ده 400 کې ولګي نو دا باید موږ په یو شنیته ولګو د دین په نیته ولګو د خیر په نیته ولګو د معاشره کې موږ خپل کار کوو نو جی بالکل حمیدالله کاکړ صاحب یو خبره سي درختي ډيري لګول پکار دي کنه نو دومره کورونا تاو شول استعداد سیلاب مزخه متاثر کورونا سکم دي دا موږ د کلایمټ چینج یو اثرات ولې کنه دومره طوفاني بارانونه 2 کال لمخه وسو او ډیر تاوان ورسېدي د زراعت شوبې تم لایف سټاک شوبې تم بلکې د خلکو کورونا ډیر لاړو تباسو برباد سو نو یمني لکه کورونا پاکستان کې زراعت حواله وسو د خلکو کورونا نو دغه درخت سکم دي کنه ته درخت خبرو کې سی وی پالي اڅ کو
درخت ډیر لګي موږ هر چاته ویلی په کور کې و درخت په خپل نامه باندې ضرور ولګوي نو تاسو خبره وکړه تاسو اداره سي کومه ده څومره درخت تاسو لګوي په دې کورنو کې دا د وفاقي حکومت سي کوم ایچ ار یو پروجیکټ دی کنه په دې کې څومره درخت تاسو لګوي دا خو موږ هر چاته دغه کوچ مطلب کم سے کم یو 3-4-5 لاس درخت باید در څوک ولګي او دا یو درخت خو موږ بالکل لازمي کړی چې یو درخت به خامخا څوک لګي مطلب چې دا نه وي کور جوړیږي نو په کې به یو درخت لازمي لګي دغه سر موږ مقصد دا دی چې خو درخت ولګي بس موږ اویرنس مقصد دی په خلکو اویرنس مقصد یو شور مقصد دی یو تبدیلی مقصد دی چې په خلکو کې هغه چې نو د سر یو شایسته سم راځي په ماحول کې تبدیلی راځي په دې دغه کې دا شی ضروري دی درخت موږ تقریبا دا وخت خو یو لزر درخت موږ د 10 کال لګولې دي د په کوټه کې لیکن دغه سه علاوه په کله عبد الله کې او په پښین کې او نور چا آس پاس مو ډیسټریکټ دی او پرنای ډیسټریکټ کې مشکار دی او بیا کو وګوره غوادر په کې ډیسټریکټانو کې مشکار دی حالت مو صدر لګولې دي نو موږ دا کوشش د زیات سات ولګي د سره یو قسم سیزن چې دی خو تیر سو لیکن و زموږ سره د سرکار په نرسریانو کې د درخت مرته سرکار کړی دغه د پلاستیک په تیلې کې دغه هغه وخت لګیدل سي هغه مزید مطلب د کې سکله تاسو درخت لګوي کنه یو کور ته متاثر کور ته یو درخت ورکوي کنه دا ویسې ډیر خوندور سیستم تاسو ډیزاین کړی دی نو غو ته بیا ویسز د درخت په بالکل د ماشوم پرنګ پالنه کوي لازمي ګور په دا پالنه ضروري ده کنه زموږ ټیمان چې دی زموږ کوم ورکر شي دی هغه د ټول کورو ته د کورو سروې کوي بیا د په کلو کې مش کمیټیانې جوړ کړي دا غو ټریننګز کوي په کور کې چې کوم انسانان دي دا غو ټریننګز کوي په دې سره د خلکو سره مجلسونه کوي خبرې کوي اترې کوي د یو خاطر موږ د کنستراکشن روان کړی دي بل خاطر موږ اویرنس سم مقصد چې په خلکو کې راشي چې زبردست خلک چې دغه ارګنایز سي خلک منظم سي خلک پوه سي شعور په خلکو کې راشي ډیزاستر دا چې کوم ډیزاستر راځي مطلب دا قدرتي آفات شي په دې وجه دا کمیټیانې موږ د بقاعده ټریننګز کوو هغه مختلف ایکسپرټس په تروم کوو او زموږ کوم سوشل ورکرز دي دا هغه مشټین کړي دغه په ذریعہ هم کوو چې کله آفات راځي په دوران کې پتاي څنګه خپل دغه کوي یا لا آفات څخه مخکې بستای سي پلانینګ څنګه یې ستاسو دغه څنګه تیاری وسنګ دغه څخه بچاوي